هغه پخوا زمانه کې یو کافر بادشاه او مسلمانانو ته به سم ډېر تکلیف ورکو او چې کوم ځای به مسلمان کته مونده به بس قتلو به بس یو ورځ جنګ وشو او هغه مسلمانانو ګیر کړ او چې ګیر یې کړ ټول یې ښه ستړي کړي او ښه تکلیفونه او عذابونه یې ورکړي مسلمانان دونه تنګ وایي څه چل وکړو هلکه وایي دیګ راوړی په هغې به د پاسه سر کېدو او لا به خشاک راوړو اور به بل کړو چې دی په هغې کې وتړقېږي او مړ شي بس دی هغه مسلمانانو ټول دقه شانتې وکړل دیګ یې راوړه په هغې کې بند کړ لاندې اور یې ورپسې بل کړ او بس بیا چې کله اور بل شو او دیګ یو کوچې شانتې ګرم شو بس هغه بیا چغې کړې خپلو بوتانې باطله هغې ته معبودان باطله اواز یې شروع کړ که نه لات او غزه او منات الثالثة الاخرى بس چغې والې په هغو کاڼي و هغې خو توجه کوله نه وایي دقه وخت کې د ده په زړه کې د الله پاک دا وحدانیت پیدا شو او بس په ژبه جاري شو وایي لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول چې څنګه دا په ژبه دلته د خوله ژبه کوله شوه او په ژبه ذکر جاري شو هلته الله پاک د غرونو نه اوریځې راولېږلې او هواګانې رالې او باران شروع شو باران وشو اور مړ شو او هغه دیګ یخ شو او بیا هوا راله او بس طوفان او ځان سره هغه دیګ والوزو صحابه وکتل بس خلاف وایي په داسې کفرستان کې پرېوته چې هلته یو کس هم د الله نوم اخیستو والا نه و چې خلک وکتل دیګ را روان ټول خلک علاقې والا کلیوال را جمع شوي وایي چې څنګه هغه دیګ راکوشو او دوی ته ډېر په سختۍ سره هغه سر کولو کړ او چې سر یې کولو کړي د سر ښکته کړو او په ژبه باندې څه الفاظو لا اله الا الله محمد رسول الله وی بس بیا د خپله قصه هغې ته بیان کړه چې زه اول کافر وم او ما د دې بوتانو د خوشحالولو دپاره باطل معبودانو دپاره ما په لکونو په زرګونو مسلمانان دا شهیدان کړو قتل کړو بیا زه ونیوم او ما له دا عذاب راکړو وی بس بیا ما خپل بوتانو تاواز کړ په هغې خو ما له توجه رانه کړه وی بیا مې د مسلمانانو الله ته اواز کړ وی چې الله ته مې اواز وکړو بس باران او اوریځې او هواګانې او الله پاک بس ده وی چې چا به دا خبره اورېده تعجب به یې کو او بس هغې په ژبه به جاري کېدل څه شی به جاري کېدل لا اله الا الله محمد رسول الله څومره کافران چې هلته وو هغه الله پاک د یو کافر په ذریعه باندې مسلمانان کړل نو دا دنیا کې نجات دی که نه دا دنیا کې نجات دا د مرګ په وخت کې نجات دا په قیامت پر ورځ تاسو مونږ بار بار وایو فضل اعمال کې یو سړی به راشي او د هغه دونه ګناهونه نینان به دفترونه منتهای نظر کوم ځای پورې نظر لګي دا به د ګناهونو نه ډکي نو الله به یو پرچه ورکړي وایي نن به تا باندې ظلم نه کېږي دوی به سوچ کوي چې دا به څه چل وکړي خو چې کېږي که نه دا ټوله دنیا دا لا اله الا الله برابر کېدی شي والله بالله نشي کېدی نو نینان مې دفترونه څه دي بس هغه کېږي د نیک عملونه به په بد عملونو باندې درانه شي نو دا د مرګ نه پس هم دا نجات دی که نه